رب العالمین وی ما ګورئ ما تلاش کوئ نو ما به په یو ځای کې ومومئ. کوم ځای به الله مومو؟ وی د غم ځپلو او د غمزده خلقو سره به مو ومومئ. هلته ورشه د غم ځپلي او د غمزده تسلي وکړه. ورشه غم پې راغلی دی هغه له تسلي ورکړه، مصیبت وښلی دی تسلي ورله ورکړه، قرضدارې شوی دی تسلي ورله ورکړه، کور کې غم راغلی دی، مال تی لاهو شوی دی، مصیبت پې راغلی دی، زلزله پې راغلی ده، ورشه ما به د دې مصیبت زده خلقو سره عمومي. الله وایي زه به دغلته میلاو شمه. نو کله مونځ کوه خو کله د غمزده خواو له ځه، کله د مظلوم فریاد له ځه، کله مدرسې له ځه خو کله د فقیر په سر لاس راکړه، کله مدرسه کې مونځ سبق وایه او کله زه د یتیم په سر لاس هم ږده که نه. چا چې د یتیم په سر لاس کېښودو داسې مال یې وله نه دی ورکړی، د الله د رضا دپاره چې دا یتیم دی په سر یې ورله لاس کېښودو. احادیثو مبارکو کې راځي د ده د لاس د لاندې چې څومره ویښته رالل الله وایي دومره نیکۍ مې دله ورکړه. لکه مال نشي ورکولی نو دا لاس نشي کېښودی، مال مه ورکوه که نه، لاس نشي کېښودلی د ده په سر دومره نیکۍ الله درکړي، صرف په دې سر باندې وله لاس کې. او نبی علیه السلام فرمایي څوک چې په ځمکې والا رحم کوي نو اسمان والا به پاکه رحم کوي. ته په ځمکې والا رحم لږ شروع که که د الله رحم غواړې نو په دې رحم شروع که، په دې غریبانانو یتیمانانو باندې دې بېکسه خلقو لځئ او د دې بېکسه خلقو سهاره جوړه شي. خو چې کله ولم ځئ خالص د الله دره، هېڅ ضرورت نشته چې دی په موبایل تصویر ورکړي پلانکي غریب لتلی وما راشه دومره پیسې واله هو ګوره ورته، هېڅ ضرورت دې ته نشته دی. وایي زه د الله د رضا دپاره راغلی وم او الله ولیدمه او الله ته مې دا کړه ښکاره شو، مخلوق ته د دې د ښکاره کولو ضرورت نشته. نو هر عمل چې کوو خالص د الله د رضا دپاره یې کوو. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق